عزتمندو جمعه ورځ ته سید الایام ویل شي د ورځو سرداره د جمعه د ورځې ډېر فضائل په احادیث مبارکو کې راغلي دي الله پاک فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع اے د ایمان خاوندانو تاسو ته چې کله د جمعې د لمونځ دپاره اذان وشي اعلان وشي نو فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع تاسو اغشتل او خرصول پرېږدئ او مانځه طرف ته متوجه شي مانځه طرف ته لاړ شئ عزتمندو الله پاک وذروا البيع صرف خرصول ذکر کړی دی خو د فقهای امت هغې په دې باندې اتفاق دی چې دې نه اغستل خرصول هر هغه کارونه مراد دي چې هغه د جمعې د لمونځ دپاره مانع وي او رکاوټ وي هر هغه کار د دې نه مراد دی صرف یو څیز اغستل دا دې نه مراد نه دی یو څیز خرڅول دا دې نه مراد نه دی بلکې یو څیز اغستل او هر هغه کار چې هغه انسان د جمعې د لمونځ نه بندوي دغه کار دې نه مراد دی نو نن سبا په دې باندې عمل نشته وذروا البيع باندې د جمعې اذان وشي او بیا دکانونه مارکیټونه او هوټلې وغیره دا کولو وي د جمعې د لمونځ هغه وخت کې انسان سره فکر پیدا شي چې کله امام خطبه شروع کړي حالانکه حدیث مبارک کے راضی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وچ کم خلق د جمعې لمونځ ته په وخت باندې حاضري کوي وی د قیامت په ورځ باندې به دقه خلق الله ته نږدې وي الله ته مقرب خلق د دیدار الهي کله چې د الله دیدار کیږي الله ته به نږدې دقه خلق وي چې د جمعې لمونځ ته په وخت باندې حاضري کوي روایاتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې د جمعې دپاره د لمونځ دپاره اذان وشي یو دوه فرشتې د مسجد په دروازه کې ولاړ او چې کم خلق راځي رجسټر وسري په هغې کې د هغه نوم لیکي چې کم خلق په وخت راشي هغه له دومره اجر ولیکي چې دې کس گویا کې یو اوښي د الله په لار کې ذبح کو الله پاک قبول کړي یو اوښي د الله په لار کې ذبح کو حلال یې کو دومره ډېر اجر ورته الله پاک ورکوي او چې کم خلق د هغې نه لږ شان ناوخته راشي نو دومره اجر ولا فرشتې لیکي چې لکه چې یو غوا دی د الله په لار کې ذبح کړي وي او چې د دې نه بعضې خلق ناوخته د جمعې لمونځ ته راشي نو دومره اجر ولا لیکي چې یو ګډورې دی د الله په لار کې ذبح کړي وي انسان ناوخته څومره ناوخته راځي اجر کمیږي حتی چې د خطبې دوران نه لږ شان مخکې کم کس راشي وي دومره اجر ولا بیا فرشتې لیکي لکه یو انډی چې د الله په لار کې خرچ کړی وي صدقه کړی وي یو انډه دومره لږ اجر ولا الله پاک بیا ورکوي او چې کله امام خطبه شروع کړي نو بیا هغه فرشتې چې د مسجد په دروازه کې ولاړي هغې سره چې کم رجسټر وي د خلکو نیکۍ پکې لیکي هغه فرشتې دغه رجسټر بند کړي او هغې م راشي او امام ته کښېني د امام خطبه هغې م اوري بیا چې د خطبې په دوران کې د خطبې نه بعد کم خلک راځي صرف د جمع د لمونځ اجر به ملاویږي لیکن د جمعې د لمونځ اجر به دلته نه ملاویږي بس رجسټر بند شي دې وجې نه
عزتمندو د جمعې مونځ ته په وخت باندې حاضرېدل پکار دي د جمعې مونځ له په وخت باندې تلل پکار دي د جمعې ورځ عزتمندو دا ډېره مبارکه ورځ ده ډېره فضائل والا ورځ ده روایاتو کې راځي کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې سورت کهف ووایي نو د چې دا 13 هفته څومره ګناهونه کړي الله پاک ورته دغه ټول ګناهونه معاف دا جمعې د ورځې فضیلت او عزتمندو د قیامت ډېرې علامې دي د قیامت علامې ډېرې زیاتې دي څه وړې علامې دي څه غټې دي بهر حال عزتمندو غټې علامې په هغه علامو کې یو علامت دجال راتلل دي دجال راتګ دا د قیامت د علامو په علامو کې یو غټه علامه ده چې دجال به راځي دجال دا به ډېر مفسد وي فتنهګر به خو زه به هر حال عزتمندو دقه دجال دا ډېره غټه فتنه ده ډېره غټه نو روایاتو کې راځي کوم انسان چې د دجال د فتنې نه ځان محفوظ کول غواړي چې زه د دجال د فتنې نه محفوظ شم نو هغه انسان دی د جمعې په ورځ باندې د سورې کهف لومبي 10 آیتونه وایي الله پاک به د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي د دجال د فتنې نه به ورته الله پاک نجات ورکوي د سورې کهف لومبي 10 آیتونه چې کوم انسان وایي نو بهر حال د جمعې د ورځې فضائل احادیثو کې ډېر زیات راغلي دي عزتمندو د جمعې متعلق نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ کې یو ساعت او یو وخت داسې دی چې الله پاک پکې د انسان هره دعا قبلوي څوک علما څوک یو وخت ښیي څوک بل وخت ښیي اکثر علما وایي چې دا دعا قبلېږي د جمعې په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې وی هغه د مازدیګر د لمونځ نه بعد وخت دی بیا علما د دې په دلیل کې یو واقعه ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل تشریف فرمو د مازدیګر لمونځ وشو حضرات صحابه کرام هم سره د جمعې ورځ به د مازدیګر لمونځ وشو بیا یو سپی مسجد ته راغی هغه چې د لمونځګزارو حضرات صحابه کرامو مخې ته تېرېدو نو راپرېوته او مړ شو پیغمبر علیه السلام بیا تپوس کوي وی دا خیرې چا وکړې دې سپي ته وی دا خو د دعا او د خیرو د قبلېدو وخت دی نو پته ولګېده بعض علما وایي وی د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د لمونځ نه بعد اکثر دا دعا قبلېږي نو د جمعې ورځ دا ډېره محتم بشان ده ډېره معظمه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم انسان چې د جمعې په ورځ باندې او 10 چارقدام په صحیح طریقې سره وکړي او دې د جمعې لمونځ ته را روان شي چې کم قدم اخلي په یو قدم د یو کال د روژو اجر ملاویږي د یو کال ګناهونه ورته الله پاک معاف کوي خو دا کله چې کله انسان چارقدام وکړي په ښایسته طریقې سره سره د آدابو او مسجد ته راشي نو د جمعې ورځ دا د عبادت ورځ ده د یهودو دپاره ځان له ورځ وه د نسوارو ځان له ورځ وه عزتمندو دا یهودو د دې د هفتې ورځ وه د عبادت نو دوی چونکې د میانو ډېر شوقیانو د میانو ښکار به یې کو د کبانو د هفتې ورځ باندې دوی د کبانو د ښکار نه منع شوي اوږده واقعه ده واقعا نه ذکر کوم خو به هر حال وی دا د ستاسو د عبادت ورځ ده خو دوی د هغې هفتې ورځې قدر ونه کو د هغې د آدابو لحاظ یې ونه ساته په دغه ورځ د هغې ښکار وکړو نو الله پاک ته بیزوګان او شادوګان جوړ کړل د آدابو همدغه بې ادبۍ مونږ هم د جمعې په ورځ باندې کوو جمعې ورځ زموږ د عبادت ورځ ده او مونږ هم دغه بې ادبۍ کوو خو الله پاک مونږ ته مهلت راکړی ده نو د جمعې ورځ دا د عبادت ورځ ده
په دې باندې ذکر اذکار نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د جمعې په ورځ باندې د ټولو ذکر اذکار نه زیات په ما باندې درود را لېږي نور ذکر اذکار لږ لږ وایي خو درود ډېر ډېر په ما باندې را لېږي دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی نو د جمعې په ورځ باندې پکار دی چې موږ تاسو درود شریف ډېر ډېر وایو او د جمعې د ورځې د دې قدرداني وکړو او د جمعې مونځ ته په وخت باندې حاضري وکړو موږ اکثر نوجوانان عزتمندو هغې د جمعې مونځ ته په هغه وخت کې حاضري کوي چې کله امام خطبه شروع کړي یو کتاب به کته وی کم انسان چې د جمعې مونځ ته ناوخته حاضري کوي وی دی به جنت ته بیا لیټ ځي جنت ته هم د نورو خلکو نه بیا وروسته ځي دا خو د جمعې د ورځې عظمت دی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه ورکوله د جمعې په ورځ باندې او د خطبې دوران کې یو کس راغی زمونږ په دې خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغې د جمعې په ورځ باندې ناوخته راشي نو مخکې صف کې ځای وي او شاته صفونو کې خلک ناست د خلکو په اوږو باندې خپې اړي دا بې ادبي ده نبي علیه الصلاة والسلام دغه شان یو ځل خطبه فرمایله او د خطبې دوران کې یو کس راغی او مخکې صف ته ځان رسو شاته د خلکو په سټونو باندې به خپې اړولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د خطبې ودروله او ورته وویل په دغه ځای کې کښېنه مخکې مه راځه نو دا ناجایز عمل دی انسان د جمعې په ورځ باندې راشي او د خلکو په سټونو باندې خپې اړي او مخکې صف ته ځان رارسوي نو قدرمنو د جمعې په ورځ باندې مانځه ته په وخت باندې حاضري کو انسان ته په ډېر اجر الله پاک ورکوي چې کم خلک مخکې حاضري کوي حدیث مبارک کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم خلق چې د جمعې مونځ ته په وخت باندې حاضري کوي مخکې راځي جمعې مونځ لا نو د قیامت په ورځ باندې به الله پاک ته دغه خلق ډېر نږدې وي مقرب به الله پاک ته دغه خلق چې د جمعې مونځ ته په وخت باندې حاضري کوي د جمعې د ورځې عظمت فضیلت دا په احادیثو کې ډېر زیات راغلی دی احادیثو کې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع دلاد مفسرین حضرات لیکي چې کله د جمعې د اذان وشي د جمعې اذان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه د دې په زمانه کې د جمعې اذان صرف د قیو چې کله د خطبې نه مخکې د امام ته مخامخ اذان کې صرف دا اذان دا وخت چې داخل شي هغه لومبي اذان مؤذن کوي او بیا خلق راځي دا اذان لا نو دا د عثمان غنی رضی الله عنه په دور خلافت کې هغې بیا دا اذان شروع شو دې ته اذان عثماني ویلی شي نو دغه اذان چې وشي مفسرین لیکي انسان دې به دکان بندوي هوټل به بندوي مارکیټ به بندوي دې به د الله طرف ته متوجه کېږي دغه ټیم کې څه اخیستل خرڅول دا ناجایز دي دا به نه کوي ولې دا د عبادت ورځ ده تا د الله له طرف نه اذان اوس اواز درته شو حی علی الصلاة د منځه طرف ته راځه حضرات صحابه کرام روایتو کې راځي وی هغې به بعض صحابه کرام هغې د لوارۍ کار به کو نو حدیث کې راځي یو صحابي به پلک پې اوچت که سټک او یو سیز به پې وخو اوسپنې له به راړو خو هغه سټک پې چې اوچت کو او جمعات کې به اذان شروع شو دا به نه کو چې اورګه دا سټک مې اوچت کړی دی او دا دې اوسپنې له خو راواړو مو بیا به کېدم هغه سټک پې په مقه ځای باندې کېښودو هغه اوسپنې له به ډبل نه ورکو فورا به الله تعالی ته متوجه کېدل او موږ او تاسو چې کله امام خطبه شروع کړي نو مو ته بیا منزل ځو مو ته بیا د جمعې مونځ ته حاضري کوو بهر حال د جمعې د ورځې فضائل دا ډېر زیات دي خو د جمعې د ورځې یو څو مسائل دي او زمونږ بعضې دا عوام وروڼه دي هغې د دې مسلو نه خبر نه وي نو یو د درې مسلې عزتمندو زمونږ د تمامو فقهي د مسائلو کتابونو لیکلي دي آپ کے مسائل اور ان کا حل کے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اغی ذکر کړی دی وی کله چې دا امام خطبه شروع کی امام خطبه نو په دغه وخت کې بعضې خلک وي دي نیت تړي ناستې وي
خطبه اوري خو نیت یې تړلي وي دغه شان ناستې وي نو دغه دوران کې به نیت هم نه تړو دا یو څو مسلې ذکر کوم عجتمندو چې زموږ استاسو ذهن کې وي دغه دوران کې به نیت هم نه تړو چې کله امام خطبه وي او کسان ناست وي د امام خطبه اوري نو خطبه اوریدل دا انتهایی لازم دي خو نیت تړل دغه ټایم کې نشته کله چې د خطبې په دوران کې د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راشي نو په ژبه باندې بعد نبی علیه الصلاة والسلام نوم سره درود نه وي دومره پورې منع راغلی ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم امام په خطبه کې واخلي نو مقتدیان به درود چې وایي په خولې به نه وایي په ژبه باندې به نه وایي بلکې په زړه به یې وایي او یا چې کوم دی د خطبې په دوران کې دا کوم اذان شروع شي دا مؤذن اذان کوي دا دویم اذان نو دغه اذان جواب هم چې خلک ورکوي په ژبه به نه ورکوي ژبه به نه خوځي شونډې به نه خوځي بلکې که ورکوي په زړه کې به ورکوي او عزتمندو د خطبې په دوران کې خبرې اترې کول د خطبې په دوران کې علما لیکي وي چاته دام نشي ویلي په خولې باندې چې یاره د مخکې صف ته راشي را مخکې شه دلته کې دلته کې زه شته را مخکې شه په خولې به چاته وینا دام نه کې یا به چاته په خولې دام نه وی چې هلکه خبرې مه کوه چپ شه البته ماشومان د خطبې په دوران کې خبرې کوي نو د اشارې په طریقې سره به ورته وایي چې بچي خبرې مه کوه چپ شه اشارې په خولې به ورته وینا نه کوي چې بچي چپ شه د خطبې اورېدل دومره ضروري دي چې دغه وخت کې پیغمبر نوم سره به درود هم په خولې باندې نه وي خلکو ته به دام نه وي چې چپ شه نو دا یو څو مسلې چې دا زموږ په ذهن کې وي